بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، امید لرم تاسو به خیر خیریت سره کتونکو. تاسو کوربه محبوب علي تاسو خدمت کې حاضر دی. کتونکو نن چې دی نو په جون کې په ډومبي ځل باندې داسې یو واقعه موره د ډېر زیات عجیبه حیران کن واقعه ده. عبدالله نومي ماشوم کوم چې شپږ اووه میاشتې مخکې چې دی نو هغه د بجلۍ د شارټ په وجه باندې چې هغه په حق رسېدلي بجلۍ نیولې او بیا د دې ځای کلیوالا او پلار چې دی نو هغه په مبارک کې ښخ کړی. خو ما چې کوم ماشوم ناست دا هماغه عبدالله دی. دا عبدالله چې دی نو کوم ځای کې دوی ښخ کړي څوک دي هلته دا خو به وروستو بیا پته لګي آیا خبرکشایي کېږي په دغې باندې یا دغې نه علاوه حکومت په دې کې د دوی ډي ان اے کوي پروسس برابري. خو تر اوسه ساعته پورې بهر دنیا خلک راغلي دي. ماشوم یې هم ډېر زیات تنګ کو، پلار یې هم ډېر زیات تنګ کړی دی. غریبانان خلک دي، ډېر کمزوري خلک دي، د کچه شان کور یې دی، د دې کاري یې ورکوي. خو الله تعالی پې کیدای شي دغه رحم کړي، دوباره ول دا زوی ژوندي کړي. عبدالله سره خبرې کوو. السلام علیکم عبدالله. لاس مې وکړه نه رالیږي. ستا نوم څه دی؟ عبدالله. عبدالله کوم ځای کې وې؟ کوم ځای کې وې؟ مخکې کوم ځای کې وې؟ مخکې شارټ نیولو. شارټ نیولې وې؟ کوم ځای کې شارټ نیولې وې؟ هغه ځای سره نیولو. نو بیا څه شوې؟ بیا څه شوې؟ قبر کې ومه. قبر کې ښخ کړی وې؟ نو هلته څه وه؟ قبر کې څه وو؟ سم نه وه. تا به خوراک نه کوو؟ همداسې وې؟ کور ته کله راغلی؟ کور ته کله راغلی؟ کور ته سهار وختي راغلی وې دلته. نو تا څنګه ټول پېژندل کور کې؟ بابا دې پېژندو؟ د پلار سره خبرې کوو. عبدالله خو ډېر زیات تنګ شوی دی، خو خیر عجیبه شانتې سټوري ده، د نه منلو سټوري ده. بهرحال عبدالله که همغه عبدالله وي نو الله دې ورته نیکمرغي لوی کړي. ستاسو نوم څه دی؟ زما ظفر نوم دی. ظفر. ستاسو دا یو زوی دی او نور هم لوریانې دي او د کرۍ کور کې اوسېږي. د دې ماشوم قصه راته وکړه. دې ماشوم قصه دا چې لکه دا پرون زه راغلی وم، کښېنه لکه دا پرون سکارو شو لکه د ماسپښین دلته ودومه دا راغی چانه که نه خدای عزت یې په خپله ځانې لږ وویدم. بیا یې مور ما اوس په قرار شوم لکه څنګه خپو ته لاړه ناست وو. نو ما مور ته یو شل بیګ دی، دا خو زما کور ته ما چېرته وباسي، دا خو زما کور دی. مې ستاسو نوم دی؟ زما عبدالله. نو ما ویل دا خو بیا شکل ټول هغه زما خدوی دی. بس خدای ته شکل یې همغه شانتې دی؟ شکل یې همغسې دی. او هغه وخت کې څومره عمر و؟ شپږ میاشتې مخکې دغه شپږ اووه کالو همدغه شانتې؟ بلکل بدلون پکې نشته؟ نه شکل خو بدلون نشته، دا بس عقل یې ټول او به خوی بي کې هر څه خبر کې ښخ کړی دی. نو دا څنګه راغی؟ دا اوس مولانا صاحب خبره کوله ماښام و دا ستاسو زړه ته خدای ګټلي توبه او قبوستلي خدای به قبول کړي. دا ستاسو یو ملیک د خدای په طرفه کامل شي او تاسو خدای یو دغه وکړه. معجزه ده. معجزه یې تدار کړه په دنیا کې. دا معجزه ده چې دا عبدالله چې دی نو دا قبر کې ښخ کړی. الله ویل کړه کوي دا صحیح ده. کتونکو دا ماشوم دی عبدالله او دغه والد صاحب دی. دا یو کسو او د پلار مطابق د دې د کلي والا مطابق د دې چې کوم سره ملګري ناست وو هغې دا خبره کوي چې د دې ماشوم موږ په خپله جنازه کړی، شارټ نیولو وفات شوی او بیا ښخ هم کو په خپله هم جنازه کړی. قبر همغه شانته دی، قبر کولو شوی نه دی. خو دا ماشوم چې دی نو څنګه راغی، د کوم ځای نه راغی، څوک دی، آیا د دوی خپل ماشوم دی پردی دی؟ خو خپل په دې وجه چې ټول پېژني. لکه دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې دا ماشوم ټول خپل پېژني، پلار پېژني، خویندې پېژني، مور پېژني، کور پېژني، پلار خپل سهار وختي باسي دا ماشوم. او تاسو وکتل دا الله تعالی نظاري دي، د الله تعالی قدرتونه دي. باقي خو وروستو د دې ساینټیفیکلي څه کېږي، حکومت څه کوي، یا ډي ان اے کوي، یا پروسس برابري نه برابري، څنګه طریقه د حکومت کار دی. خو موږ واقعي ډېر زیات حیران یو او د الله تعالی قدرتونه چې دي نو بې شمېره دي. چې کوم ځای کې مې ښاد آباد بریالي اوسېدل ویله په مان.